څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سپین جومات حواله سره تحریک روان دی د خلیلو مشرانو تحریک دی باقي کې زمون خوږ مشر کاشف اعظم چشتي صاحب او سابقه منسٹر هغه هم ممبر دي دا تحریک او دا غینه بدا تاسو کو چیرې د مسله صدا غي وتا سو پوره ډیټیل باندې السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته وایي چې دا مسله څنګه روانه شو او دا اوس چې کوم د تاسو احتجاج ته خبره لاړه د حواله سره ډیټیل سره خبرو کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ چې دی وخت کې ولاړو دا په خور په تاریخي جماعتونو کې راځي دا یو ډیر زوړ جماعت دی د خپل یو هغه علمي او مذهبي حیثیت سره یو تاریخي حیثیت دی او دلته کې خلک راځي دا ډیر لوی جماعت دی دلته کې خلک مونږ کوي دلته کې یو مدرسه هم شته مطلب دا دی چې دلته خلک راځي دی وخت کې صوبې ضلعي انتظامی یو منصوبه جوړه کا چې هغه دا ویل چې موږ د جماعت شهید کو د کې لاندې پارکینګ جوړو او دې کې بیا شاپینګ پلازا جوړو او دغه د پاسه به جماعت جوړو چې کله موږ نقشې نه خبر شو او کسی نه خبر شو د علاقې ټول مشران علما کرام سیاسي خلک سیاسي جماعتونو والا ځوانان لکان ټول راغون شو موږ یو کمیټي جوړه کا تحفظ سپین جماعت کمیټي مولانا امان الله حقانی چې ډېر لوی عالم دی په خور او صوبایي وزیر هم پاتې دی هغه دا کمیټه مشر شو ټول مختلف سیاسي ګوندونو خلک هغې کې شامل شو مونږ دا وایو بلکې موږ سره فتوا موجود ده د حقانیه کوډي مدرسې او نور فتاوی موږ سره موجود دي چې کله یو مسجد جوړ شو ای کې مونږ شروع شو هغه ته په شاپینګ پلازا کې یا کاروبار د پاره نشي استعمالولی او ډیره د حیرانتیا خبره ده چې حکومت ته روزګار د پاره عمده مسجد ملو شوی دی مطلب دا چې هر دی برادین په جمعه ته پیسې ګټي دي کې شاپینګ پلازا جوړي حکومت سره به نور دي نه که پیسو کمی ور سره الته جوړ کړه د اسلامي کالج بلا غټ ګراوند دی کالجیټ سکول ګراوند دی دغه اوچته پلازیو کې کدي خېجول غواړي ته الله کور دي ته ملاوي کې د پاره چیرې دی پکې چې دی د شاپینګ پلازا دغه کې دی کې دوه کسان خصوصا اشاره کوم یو دوم کمشنر دی چې نامه خیریت مسعود ده او یو دوم ډیپټي کمشنر شفیع الله دی راغي پکې دلچسپي ده او یو الټیریر موټیو راغي ما تخکاری چې هغه دی په ډیر زیات شوی دي چې هغه دی د مسجد شهید کی او دلته کې یو شاپینګ پلازا جوړه کی او هغه د پاسه مسجد جوړ کی ان شاء الله چې موږ تر کوم ژوند دیو دا زموږ د ایمان سوال دی چې ان شاء الله موږ تر کوم ژوند دیو ان شاء الله تعالی د کار کول تاسو د تصور ته ان شاء الله تعالی موږ نه پریږدو نن تاسو وکړه چې په زرګاو خلک دلته راغله دا احتجاج نه وو دا د خپل علاقې خلک علما کرام ځوانان الکان مشران په دې خبره خبرولو دا صرف د خبردارۍ لپاره اجلاس وو تاسو سوچ وکړئ چې د خخت لم چا ګوتې یوړي نو هغه عوام بیا څوک څنګه کابو کې کم سے کم زموږ د وسکار بني چې موږ ورته چې خیر لږ صبر نه کار لہذا ډسټرکټ انتظامی ته ویم چې ته دې خبرې نه شاته شه ان شاء الله شاته کیږي ان شاء الله شاته کیږي دومره همت د مسلمانانو په وطن کې نشته چې د مال یو بل بابری مسجد دلته کې په خور کې جوړی څنګه په انډیا کې هغه شهید کړي چې د ما کمشنر او د ما ډیپټي کمشنر و دومره حوصله من سړی او دومره نر سړی وي چې هغه بدل تر راځي زما د جمعات په شهیدی دی ورته ان شاء الله تعالی پورته نشي ګټه ان شاء الله د آینده له معلوم سده او تاسو سره چې کوم د انتظامی خبرې شوی پاغي کې څومره لچکو یا د غیده طرفه صدم کېانه صدقه شوی زمو خو ما سمر ګور ور سره مذاکرات هم شو سو ور سره خبرې هم شوی په په خپل خبره یو هفته مخکې پوری ټینګ ولاړو بیا خو موږ دلته په کمیټه په ست فیصله وکړه چې موږ دې باندې مذاکرات هم نه کوو دغه مذاکرات خبره اړشتنه لکه دا چاته پته نه دا د الله کور دی دا چاته پته نه دا جمعات دی دا چاته پته نه دلته مونږ نه کیږي دا اوس ور کې مونږ مونږ کو الحمدلله غټه جمع شو ما خام هم کیږي ما سوتن هم کیږي سبب هم کیږي تر کومه دا دنیا قایمي دي په دې ځمکه باندې با الله یادي بدلته مونږ کیږي دغه مذاکرات خبره نشته چې مونږ به دې سره مذاکرات کوو دې کله انکروچمنت نوم یادای کله شاپینګ پلازا یادای کله و چې دا را پروزي الحمدلله مونږ ټول قوم دې باره کې متحد یو ان شاء الله تعالی دا یو کار ته مونږ دین پرېږدو ان شاء الله ډیر مننه جی ډیر مننه